अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू यो ज़लबिया तासो टोल त प्राइम कैरियर कोचिंग एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल त परातक बांधे खुश आमदीद हर कले हिल लरम च द ژوند او د صحت په مزو کې به مونږ یونټ نمبر 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस دا चैप्टर मونږ شروع کړو فزکس کلاس 9 نن چې زمونږ کوم ټاپک دی هغه د اډیشن اف فورسز د طاقتونو جمع کول د ټولو اول خو موږ دا خبره کړې وه چې چونکې طاقت کومه کوانټټي ده ویکټر کوانټټي ده ټول ته پته ده که نه ویکټر کوانټټي ده نو ما تاسو ته دا ویلیو چې دا طاقت په ساده ارتمیټک رولز چې کوم دي یعنې 2 + 2 = 4 په دې طریقه باندې موږ دا نشو جمع کولی د دې لپاره به موږ یو طریقه استعمالو چې کومې ته وایي ګرافیکل میتھډ به موږ استعمالو د خبره باندې پوه شوئ که نه اوس په ګرافیکل میتھډ کې موږ د څه ضرورت دی د ډایرکشنز ضرورت به وي لکه څنګه زه چې دا ما سره نارت دی دا ساوت دی دا ایسټ دی او دا ویسټ دی د خبره باندې پوه شوئ که نه موږ ته به د څه ضرورت دی د ډایرکشن ضرورت به وي موږ ته چې کله موږ ته د ډایرکشن ضرورت دی نو بیا چونکه فورس هم ویکټر کوانټټي ده ځکه چې د دې کمپلیټلی ډسکرپشن چې کله موږ کوم میګنیچیوډ پلس ډایرکشن نه دا کیږي نو بس اوس به موږ طاقتونه په ګرافیکل طریقې سره څه کولی شو جمع کولی شو او کومه رول چې د دې دپاره موږ استعمالو یارانو دغې ته وایي هیډ ټو ټیل رولز خو د دې نه مخکې زه تاسو ته څه اسان غوندې مثالونه درکول غواړم چې په دې باندې تاسو مکمل پوه شئ اول خو دا دی چې اډیشن اف فورسز دا به ډیفاین کوو څنګه اولنی ډیفینیشن دی که نه چې ډیفینیشن تا ته نه دی معلوم مطلب دا دی چې د بیا په څه نه پوهېږي یو څیز چې تا سره انټروډیوس شوی نه ایون که په کلاس کې درته ماشوم ولې نه ناست یا سټوډنټ دی ولې نه ناست خو چې هغه ته نه پیژنې نو هغه سره ستا ریلیشن ګډوډي خبره باندې پوه شوې که نه راځو چې اول نمبر خپل رشته د دې فورس د اډیشن سره لږ پخه کړو چې دا موږ وپېژنو چې دا څه ته وایي نو څه مې لیکلي دي چې اډیشن اف فورسز یو داسې طریقه کار دی یو پروسس دی چې په دې کې موږ څه شی حاصلو سنګل فورس حاصلو چې دا سنګل فورس د څه د وجې نه پیدا کیږي د سنګل فورس which produces the same effect as produced by a number of forces یعنی ډېر طاقتونه راجمع شي ډېر طاقتونه په خپل منځ کې څه شي راجمع شي نو دا چې کله مونږ ایډ کو د دې نه به یو فورس حاصلېږي د دې یو طاقت اثر به د دې مینی فورسز صحیح دا به برابري خبره باندې پوه نه شوئ اوس ګورئ لکه څنګه مثال دله در کوم لیټ سپوز وایم چې دا ما سره یو مرسیډیز دی اوکې مرسیډیز دی خبره باندې پوه شوئ که نه یو گاډی دی خو انجن پکې نشته یا سټارټ کېږي نه نو په دې باندې موږ یو طاقت لګو لیټ سپوز دا چې کومه د F1 دی 100 نیوټن دی 5 نیوټن دی کم ډایرکشن کې دی چې په ایست ډایرکشن کې دی ٹھیک شو یو بل کسره غم طاقت لګئی F2 څومره دی چې دا لګئی لیټ سپوز 10 نیوټن نو د دوه طاقتونو ډایرکشن یو شان دی که نه لایک پیرالل فورسز دي که نه دي نو اوس زه تاسو ته دا ویم چې کمباینلی د دې دوو طاقتونو مجموعه به څومره وي واټ کوېشن دا دی نو ته به څه کې یاره چې اولنی فورس چې کومه دی که نه F1 دا څو دی 5 نیوټن دی جمع دا دویم چې کومه دی که نه F2 دا څومره دی چې 10 نیوټن دی دا دواړه کمباین که نو ګوره دا او دا چې زه کمباین کم ټوټل څومره راځي ټوټل راځي 10 او 5 ریزلټنټ ما سره راځي 10 او 5 15 نیوټن او په یو ډایرکشن کې دی که نه نو دا خبره یاد وساتئ چې کوم لایک پیرالل فورسز دی یارانو لایک پیرالل فورسز دا موږ څنګه کوو دا به موږ ایډ کوو څه به کوو ایډ کوو د ایډ مطلب دا چې دا به جمع کوو څه به کوو جمع کوو به د ګاډي ته وګورئ دوه طاقتونو ته وګورئ ډایرکشن ته وګورئ سیم ډایرکشن دی دا به ایډ کوو دا به جمع کوو خبره باندې پوه شوئ که نه خو که چېرې ما سره دلته دا یو آبجیکټ دی ټیک شو که نه او دلته یو الګ نښتی دی دې باندې لګوي 10 نیوټن فورس په کم ډایرکشن کې ایست ډایرکشن کې بل یو ماشوم پسې نښتی دی F2 دا لګوي 5 نیوټن فورس په کم ډایرکشن کې ویسٹ ډایرکشن کې اوس آیا دا پیرالل دی که دا لایک پیرالل دی که ان لایک پیرالل دی اچھا
unlike parallel دی ځکه چې یو دې ډایرکشن کې دی بل دې ډایرکشن کې دی. نو اوس به څه کوو یاره جی اولنی طاقت خو لګي F1 څومره دی جی F1 لګي جی دا دی 10 نیوټن خو دا F2 خو د دې سایډ نه داسې لګي که نه F2 څومره دی جی 5 نیوټن دی unlike دی که نه نو دې ځنې ته پورې څومره فورس پاتې شو یاره جی 5 نیوټن پاتې شو ٹھیک شو ګورئ نو زه به څه کوم 10 ماینس 5 نه څو راځي 5 نیوټن راځي که نه نو دې ځنې دې ته پورې څو نیوټن فورس پاتې شو 5 نیوټن فورس پاتې شو ریزلټنټ به دا چې دا کومه ریړه چې دا به روان په دې اړخ کې ایست ډایرکشن کې وي ځکه چې د دې سړي طاقت مضبوط دی په نسبت د F2 خبره باندې پوه شئ خو انلایک دی نو چې انلایک دی دا به څه کوم دا به زه ماینس کوم څه به کوم ماینس کوم دی د خبره باندې پوه شوئ که نه خو همیشه دپاره سچویشنز خو داسې نه وي دا که مونږ په کوارډینیټ سیسټم کې دا والو ایکس وائی چې کوم مونږ سره کارټیزین کوارډینیټ سیسټم دی په هغې کې دا والو نو ایډیشن به هغه ځای کې لږ کمپلیکیټډ سایډ ته ځي خو کمپلیکیټډ داسې هم نه ده چې بیخي ګران دی ځکه چې چونکې 9th کلاس دی 9th کلاس کې مونږ بیسکس وایو نو دلته به مونږ داسې ځان سره یاد ساتو هیډ ټو ټیل رول د خبره باندې پوه شوئ که نه وګورئ دلته چې وګورئ ما دوه ویکټرې جمع کړو یو سینګل ویکټر ما سره راغی دا سینګل ویکټر چې کومه تاسو ته په نظر باندې راغی د دې اثر د دې دواړو ویکټرو برابر دی دې ته وایي ریزلټنټ ویکټر دلته وګورئ دلته ما سره دا دوه ویکټرې دي که نه یو دا ویکټر دی یو دا ویکټر دی چې کله دا ما انلایک فورسز دي که نه چې کله د دې پروسس ما وکړو نو ما سره 5 نیوټن راغی او ریزلټنټ کم ډایرکشن کې دی په ایست ډایرکشن کې دی نو د دې 5 نیوټن د وجې نه د آبجیکټ چې کوم دی هم په ایست ډایرکشن کې روان دی ځکه چې د دې طاقت کمزوری دی نو دا سنګل فورس دی دا ریزلټنټ فورس دی د ریزلټنټ فورس د وجې نه د آبجیکټ ایست ډایرکشن کې سره دا روان دی نو ریزلټنټ فورس تاسو دې ته ویلی شئ یا ورته نیټ فورس ویلی شئ نیټ فورس یا ریزلټنټ فورس څه شی دی چې دا هغه سنګل فورس دی چې د کم فورس مقدار د دواړو ویکټرو څه شی دی دا د دې برابر دی خبره باندې پوه شوئ که نه نو دا سنګل ویکټر دی چې د دې میګنیچیوډ د دواړو ویکټرو برابر دی دا سنګل ویکټر دی چې د دې میګنیچیوډ د دې دواړو ویکټرو څه دی دا برابر دی د خبره باندې پوه شوئ که نه اوس په دې ځای کې وګورئ چې که چرې زه ووایم چې ما سره یو طاقت لګي لیټ سپوز دا ما سره دی F1 څومره دی 10 نیوټن دی خبره باندې پوه شوئ که نه او F2 ما سره لګي دا څومره دی دا دی 3 نیوټن خو په نیګیټیو ډایرکشن کې دی که نه نو که زه اوس دا دواړه ویکټرې جمع کوم وګورئ څنګه به جمع کوم نو ګورئ زه چې ټیک ده دا ما سره لګي F1 څومره دی 10 نیوټن دی جمع F2 ما سره لګي په دې ډایرکشن کې نو دا څه شی دی -3 نیوټن دی د خبره باندې پوه شوئ که نه اوس دلته وګورئ F1 10 نیوټن دی ټیک شو د دې د سر نه د دې لکۍ ګوره دا لکۍ به زه دلته ولګوم او داسې F2 څومره دی -3 نیوټن دی اوس دلته وګوره دې ځای پورې دا راغی که رانغی نو چې 10 نه زه 3 ماینس کړم څو راځي 7 نیوټن راځي که نه راځي نو دې ځای نه دې ځای پورې ما سره دا څو ریزلټنټ به څومره پاتې شي 7 نیوټن به پاتې شي د خبره باندې پوه شئ که پوه نه شوئ ولې دا انلایک پیرالل فورسز دي د خبره باندې پوه شوئ که نه خو که اوس سچویشن زه لږ غوندې ډفرنټ جوړ کړم سچویشن څنګه ډفرنټ جوړ کړم لیټ سپوز اوس ووایم چې دلته ما سره کوارډینیټ سیسټم دی ګورئ دا ما سره ایکس ایکسس دی دا ما سره وائی ایکسس دی دا ما سره اوریجن دی الریډي د دې په باره کې تاسو خبرې کړې دي که نه دا ما سره یو فورس دی F1 ټیک شو چې کومه انګل جوړوي θ1 خبره باندې پوه شوئ که نه بل دا ما سره بل کارټیزن کوارډینیټ سیسټم دا ایکس دی دا وائی دی او دا ما سره فورس F2 دی څه شی دی F2 دی چې کومه انګل ما سره جوړوي θ2 دلته اوس حالات چې کومه دی هیډ ټو ټیل رولز چې کومه دي د دې سایډ ته به ځو زه دا دواړه ویکټرې څه کومه دا زه جمع کوم نو ګوره چې کله دواړه ویکټرې زه جمع کوم نو کوارډینیټ سیسټم یا کارټیزن کوارډینیټ سیسټم دا به سنګل زه اخلم که نه لکه وګوره څنګه به سنګل کوم ګورئ دا ایکس ایکسس دی دا وائی ایکسس دی اول چې کومه ما سره دا F1 والا F1 په دې ډایرکشن کې دی وګوره په دې ډایرکشن کې بالکل سیم ډایرکشن کې دا والا F1 ټیک شو دا څه شو دا F1 شو کومه انګل جوړه کړه θ1 اوس دلته داسې بالکل پیرل ټو ایکس ایکسس یو عارضي لاین راکړه امیجنري لاین چې کومه موږ څه ته وایو
ګوره دا د دې ټیل دی او دا یې هیډ دی که نه. اوس د دویم ویکټر ټیل به راوالي او د اولني ویکټر د هیډ سره به هم په دې ډایرکشن کې میلاو کړي. نو ګوره دا ډایرکشن داسې دی که نه دی. دا څه شی شو؟ F2 شو. انګل څه شی جوړه شوه؟ θ2 جوړه شوه. خبره باندې پوه شوئ؟ اوس ریزلټنټ ویکټر به څنګه ډرا کړې؟ د اولني ویکټر لکۍ او د اخري ویکټر سر سوري لږ داسې اخوا لاړ. داسې به میلاو کړي. دا څه شی شو؟ دا ریزلټنټ ویکټر شو. د خبره باندې پوه شوئ که نه؟ د اولني ویکټر لکۍ او د اخري ویکټر سر او د ریزلټنټ ویکټر سر دا به میلاویږي. یعنی د ریزلټنټ ویکټر لکۍ او د اولني ویکټر لکۍ به میلاویږي او د ریزلټنټ ویکټر سر او د اخري ویکټر سر چې کومه دا به میلاویږي. دا څه شی دی؟ دا هیډ ټو ټیل رولز دي. د خبره باندې پوه شوئ که نه؟ نو دلته که زه سیمپل تاسو ته دا ویما چې لیټ سپوز ما سره دا چې کومه دی F1 دی، ټیک شو، دا ټیل دی او دا هیډ دی. د دویم ویکټر دا ټیل به راړې د اولني ویکټر د هیډ سره به میلاوهی. دا ټیل دی، دا هیډ دی او د ریزلټنټ ویکټر ټیل او د اخري ویکټر هیډ. ګوره د ریزلټنټ ویکټر ټیل او د اولني ویکټر ټیل به میلاویږي، د اخري ویکټر هیډ او د ریزلټنټ ویکټر هیډ به میلاویږي. دا څه شی دی؟ دا ریزلټنټ ویکټر دی. نو اف آر تاسو دلته برابر د څه شو؟ د F1 پلس F2 تاسو سره برابر شو. د خبره باندې پوه شوئ که پوه نه شوئ؟ چې ریزلټنټ ویکټر کومه تاسو سره راغی دا تاسو سره برابر شو د F1 پلس F2. اوس دا مزید لږ سمپلیفای کومه، مزید چې دا خبره نور هم تاسو ته نوره واضح شي، ځکه چې په دې کې بیا مونږ اخوا چې لاړ شو انشاءالله پیتاګورس تیورم به بیا مونږ استعمالو، خو چې به دې تاسو پوه شئ چې دوه ویکټرې مونږ په اسانه سره ایډ کوو څنګه، ټیک شو که نه؟ فورسز ویکټرز یا د دونه زیاتې مونږ څنګه ایډ کوو. نو دا انتهایی ایزی کار دی. لکه څنګه؟ لکه زه وایم چې لیټ سپوز دا ما سره F1 دی، ټیک شو که نه؟ دا ما سره F2 دی، ټیک شو که نه؟ دا ما سره F3 دی او دا څه کې دا تاسو ایډ کوئ. څه کوئ؟ دا ایډ کوئ. نو زه به هیډ ټو ټیل رولز استعمالوم. ګورئ اول نمبر ما راښکو څه شی F1، څه شی مې راښکو؟ دا څه شی دی؟ F1 دی. اوکې دا ټیل دی او دا هیډ دی. د دویم ویکټر ټیل به رالم د اولني ویکټر د هیډ سره به هم په دې ډایرکشن. ګوره د دې ډایرکشن خیال به ساتئ ښه، چې کم ډایرکشن کم انګل جوړي تاسو له انګلز درکړي دي په هغې باندې به تاسو څه کوئ؟ دا به ډرا کوئ. دا څه شی شو؟ F2 شو. اوکې دا بیا د دې ویکټر ټیل او د دې هیډ به میلاوم. دا څه شی شو؟ F3 شو. څه شی شو؟ F3 شو. ډایرکشن به هم دغه شان مینټین ساتي. اوس ریزلټنټ ویکټر د اولني ویکټر لکۍ او د ریزلټنټ ویکټر لکۍ، ټیک شو دا، او د اخري ویکټر هیډ او د ریزلټنټ ویکټر هیډ به څه کوئ؟ دا به میلاوهی. دا څه شی شو؟ دا ریزلټنټ ویکټر، ریزلټنټ فورس. نو چې ریزلټنټ فورس تاسو دلته لیکئ دا تاسو سره برابر دی د F1 پلس F2 پلس F3 او دغه شان تاسو انفاینایټ ویکټرز زه داسې ویلی شم چې تاسو دا راغستی شئ دا تاسو سره برابر راځي د F1 پلس F2 پلس F3 پلس اخوا پسې دا بټو Fn. خبره باندې پوه شوئ که نه؟ خو د ډایرکشنز خیال به ساتئ چونکې فورس ویکټر کوانټټي ده. نو دې ته څه شوي؟ دې ته وایي هیډ ټو ټیل رول. خبره باندې پوه شوئ که نه؟ نو هیډ ټو ټیل رول انتهایی آسان کار دی. اول به اولنی ویکټر ډرا کړي. اوکې اولنی ویکټر دې ډرا کړو، ټیک شو. د دویم ویکټر ټیل به د اولني ویکټر د هیډ سره میلاو کړي، ټیک شو، میلاو دې کور سره. بیا دا دریم ویکټر هم اخیستی د دریم ویکټر ټیل به د دویم ویکټر د هیډ سره میلاو کړي. نو ګوره دا ټیل دی او دا هیډ میلاو شو. بیا چې ریزلټنټ ویکټر نو د اولني ویکټر ټیل او د ریزلټنټ ویکټر ټیل به دا یو بل کوینساید کوي او د ریزلټنټ ویکټر هیډ او د اخري ویکټر هیډ دا یو بل سره څه کوي؟ دا کوینساید کوي، یو بل سره دا میلاوي کړي. دا څه شی دی؟ دا هیډ ټو ټیل رول دی. څه شی دی؟ هیډ ټو ټیل رول دی. دا خبر باندې پوه شوئ که نه؟ همدغه شان تاسو که سیمپل زه ویلی شم چې دا یو ویکټر دی A، لیټ سپوز دا بل ویکټر دی B، ټیک شو که نه؟ دا جمع کوي. نو ګوره A دا A شو، ټیک شو، د دې ټیل د دې هیډ سره میلاو کړي، ډایرکشن مینټین وساتئ. B شو. دا چې کومه تاسو سره ریزلټنټ ویکټر راغی، کومه راسي؟ ریزلټنټ ویکټر. د اولني ویکټر ټیل او د ریزلټنټ ویکټر ټیل د اخري ویکټر هیډ او د ریزلټنټ ویکټر هیډ میلاو شو. نو ریزلټنټ تاسو سره دلته څه برابر شو؟ د A پلس B. انتهایی آسان کار دی. خبره باندې پوه شوئ که نه؟ انتهایی ایزی کار دی. نو دلته چې د فورسز ایډیشن مونږ کوو نو مونږ به د ویکټرز چونکې دا ویکټر کوانټټي ده نو مونږ به کوم رولز استعمالو؟ هیډ ټو ټیل رولز چې کومه ده به مونږ
استعمالو. نو هیله لرم چې په دې لیکچر باندې به تاسو پوه شوي یئ. که چېرته بیا هم څه مسلې په کمنټ سیکشن کې تاسو تپوس وکئ. د مزید داسې ویډیوز لپاره تاسو زموږ د یوټیوب چینل ضرور لایک کړئ او که ویډیو مو خوښه شي نو خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ. په الله مو سپارم. د الله په امان.